بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنګرخان ما او نن بیا د بدقسمتۍ نه د غم په موقع باندې راټول یو. د دوو کسو ترمنځ لانجه ده. د پښتنو روایت دا دی چې دوی خلاصې کوي. کوشش یې دی چې د تنازعه د جګړه زیاته نه شي. په چارسده کې موجود یم دا وخت. پرون دلته کې څه واقع مخې ته راغلې ده. یو دوو کسانو تنازعه وه، لانجه وه، او یو کس چې هغه خلاصې کوو نو هغه په چړو وهلی شوی دی. ډېر په بېدردۍ سره هغه وژلی شوی دی. نو ما سره دا وخت هلک وروڼه ما سره ولاړ دي او بیا چې د چا لانجه ده هغې کې د یو کس ما سره ولاړ هم دی. نو خبرې به د دوی سره کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه لرو څه نوم دی؟ زما نوم جی نصر من الله دی. زه د بوساهیلو محلې سره تعلق ساتم. زما د نعیم چې ترنو سره تعلق ساتي د سره یو میاشت یوه نیمه مخکې زموږ څه تنازع کورنۍ را روانه. نعیم د ترناب دی. پرون دی زه ملګرو سره ناست وم. ما پسې تره زوی راغی، یو میلمه دی. د یو بل باري کس راوستی و. هغه میلمه سره ما په خیره مو کړل. ما هغه میلمه ته یې وایه ملګري څه خدمت کولی. هغه وی نه وي ستا بل ملګری د جنګلون اخوا تیاره کې ولاړ دی. دا وخت څه و؟ دا وخت 8 بجې وي جي. شپې 8 بجې وي ماسخوتن. زه ورغلم چې زه هلته ورغلم د یو سره تماچه وه. دله ما دیکه ورکړه را پرېوته او دی چې دی نه نعیم د ما باندې په چاقوان تمانچه د میلمه سره وه. میلمه سره وه او د نعیم ما باندې په چاقوان ګزارونه شروع کړل. ته لګېدلی؟ ما ته خپل ځان بچ کړه او د ملګرو ته مې اواز وکړه. زه دغه ټایم ملګرو سره ناست بیا زموږ د کلي را چمګاوڼ خلک او زما چې کوم نږدې ملګرو ټول په موقع راورسېدل. ده ته بیا خلکو خلاصې کو، خو ده لکه دغه خلاصي ملاسې هېڅ ته د موډ نه و. ده ښکاره به څه قتل په اراده راغلی و. زما یو کلیوال چې عثمان نوم و پرون شهید شو، چینچي به یې چلوله، 3 بچي ترې پاتې شو. ټیک دی، دغې له راځم. ده راته ووایه چې دوی تا پسې رالل، لانجه جوړه شوه، په تا ګزارونه وشو. نو ستا دا ملګري چې په هغې کې عثمان هم شامل دی، په هغې کې یو بل هلک زخمي دی، د هغه غوږ زما خیال دی چې کټ دی، معروف. دوی چېرته کوي په دغه موقع؟ دوی ما سره یې دوکان کې ناست وو. دغه ټایم موږ هر ماښام دلته شاهد زموږ ملګری هغه دوکان کې موږ روزانه ټول یو ځای ناست موږ روزانه ناست یو. تا دوی له اواز ورکړه، دوی راغلل؟ دوی راغلل د خلاصي په نیت دوی راغلل، دوی خلاصې کو، خو چونکې هغوی د قتل په اراده راغلي وو نو هغوی بس. نو دوی ته دا پته نه وه چې دا زه په چا باندې ګزار کوم، دا د نصر من الله سره د څه تعلق نشته، دا د خلاصي له رالل؟ بلکل جی دوی ته دا پته وه، 100% دوی ته پته وه. نو بیا یې ولې ګزار کوو؟ خو بس دوی خو چونکې د قتل په اراده راغلي. نه قتل خو تا پسې راغلي و که ما پسې جي راغلي وو، خو بس هغه اور یې دومره و، تو یې دومره چې د هغې یې پروا نه کړه. بس زما دا چې کوم چمګاوڼ دا ملګري هغوی یې بس شهید کړ. یو شهید و، یو جي سیریس دی، اوس هم غوږ یې هم کټ دی، معروف نوم یې دی، هغه هم د اسلامي سکول کې جي څوکیدار دی. ټیک د جی تا خو اواز ورکس یو بل تپوس ته نه دا کومه چې اوس خو په دې باندې خفه چې کاش چې نصر عثمان له مې اواز نه وی ورکړی چې راغلی وی. نه چې زه په دې نه یم خفه، چونکې دا خو زموږ د معاشرې یو حصه ده، دا خو زموږ چمګاوڼ دی، موږ ټول یو بل سره د وخت د سره د ابوساهیل چې کوم دغه دی تاسو یادګار وګورئ، د وخت د سره دی یو کلتور را روان. نو دغې باندې خو زه نه یم خفه. د خلاصي په نیت راغلی او شهید شو، بس خدای دې درجې ورکړي. ټیک ده، امین. نصر من الله وروره خوشحاله شي، الله دې مشکلات آسان کا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ښه ده راته ووایې چې عثمان ستاسو په رشته کې زما مشر ورور جی. ښه ستا نه مشر و، عمر یې څومره و؟ یار عمر مې داسې جی یو 45 سال به و جی. 45 سال جی جی. واده شوی و؟ او جی واده شوی و. څو بچي دي؟ 3 بچي دي جی. 3 بچي او جی. ښه. نو اوس په کور کې د هغه یوه تورسرې پاتې شوه، 3 بچي دي، د هغوی د ګټې وټې څه ذریعه ده؟ د کار څه کوو؟ ده به جی چینچي چلوله. چینچي چینچي یې چلوله. ښه، چینچي پاتې شو، نه به اوس څه کوي؟ بس اوس دغه د ولاړه چینچي ولاړه دغه شاته ولاړه، تاسو به ووینئ. او زموږ غربندار هم داسې بې کوره شوه، زموږ ماشومان هم داسې بې کوره شو. نو موږ دا وایو چې لکه موږ سره خپل حساب ښه میدان میلو شي، داسې ظلم زیاتې پرون داسې 8 بجو کې شوی دی، سړی په چاقوانو ولې شوی دی، پړه جالۍ ولې شلولې ده او بس سړی د ټکه مړ شوی دی. بل ملګری یې والی دی، معروف نوم یې دی جي، هغه د وخت داسې شلولې دی، د څه ټرک ته راغلی و، هغه د څه ټرک راښکته شوی و، نو بس هغه هم مړ و او الله هغه بچ کړی دی. داسې دا کم کسان چې داسې راغلي وو دوی ته خو زه یم چې بس ښه سخته سزا میلو شي، پانسي شي،
بل خبردار چې لکه کې خو یو غیر دی کنه یو کس پکې جی مجرم پکې گیر دی چې کم پکې چړو چاکوانو کې والد کړی یا پکې گیر دی تر دویم د گرفتاری مطالبه کوي او بل چې کم دی نو درې دویم زمونږ وایو د دم څخه ان شاء الله روزي چې لکه دی به گیر کوم گزارونه کړي دم گزارونه دغه ته تماچا ماچا وسته گزارونه مزرونه جی عثمان باندې گزارونه چا کړي په عثمان باندې جی دا چې کم اوس مجرم گیر دی د کړی دی جی دغه او دی داسې بس والي شوی چې لکه بس دی رزنه بساړو خوځېدل نه وي او دا بل مرګر وسدونه کبډي کړل چې پر اخو راخو کې لګا دې نه غزه پر دا سوړې ری خو پرې خنه بیا پته باندې چې کم دینو لاروي ماروي کسان ټول شوی دي بس مودې د کرا کس وسر ګر شوی ری چې کوم وسره برابر شوی ری او بچاو کې جی گزار کړی ری کنه او بل خبردار چې لکه کار ډیر به درد سره شوی دی جی دردی سرکار شوی دی خدا راته وایا چې د عثمان چې کوم بچی پاتې شو ته چې هغه بچینچی چلولا نو اوس په د ګټې وټې د کور د کچن د دې بس کیږي نو به د دې یو بل خبردار چې لکه پر دې تور سره را به چې خدمت کوي لکه منګ هغه لړ مې سره بدل کو چې لکه منګ اوسه لکه منګ رونه شو کنه هغه لیبران نشو لکه خو سکه ایس مرګري لکه دغه تور سره بخامه خا چې کم دې خدمت کوي کمنګ ډېر مو ساتو خو لکه د منګ په ساتل باندې جی هغه نه پالل کیږي رونه شته یو او هم کډې رو ساتي جی خو نه کیږي او بد دا به خپل بچو له خامه خا 200 روپے جی را پیدا بچی درې بچی تیار کړل هغه کې لکان جنکه یو وډک ته جی او دو جنکه دي دو جنکه دی هغه لک سکار کوي الک کپړو والا سره جی ناسته تنګي روډ باندې د بلچا دکان دی پکې کار کوي او بچا دکان کې ناسته کار پکې کوي جی دلا 200 روپے بس 500 نه خاطه ورکوي جی 500 او جی نو بس موږ دا وایو چې د کده ماشوم تربیت جوړ شو سو ګور د ماشوم د پلار د کتلو چې پلار به توی سکول ته چې پلار به توی مال داشي نو دا په دې غریبه کې به ته هر یو خپل سیس ملاوي د جی لکه دا چې د مور پلار دغه یو خپه کېدل په منګ په خپه کیو ها ټیک ده بالکل تاسو د پلار په ځای باندې یې بالکل جی خجی یو سوال بل دا کوم چې کوم لګ گرفتار دی د دې چې کوم نور خاندان دی هغه سوي د دې چې کوم نور خاندان د لکو دا گرفتار شو د شاته چې کوم نور رونه دي ترګان و غیره دي هغه په دې مسله کې څه موقف دی هغه خو جو هم خراب موقف یې ذکر چې بیګا د حمایت کوي د حمایت کوي جی مور بیا 2 بجې راغلی را 400 هسپتال ته دی پته نه لګي چې پیسې ورکړي دي ارسه ډیر 400 تانه پړنګ تانه نه راوستره او بیا زما خلاف اف آی آر درج کړی د شپې 2 بجې جی اوس ته خلاف اف آی آر کړته یا نو کدی د سره سپورټ نو دا څه به کم از کم نه کېدل جی کدا خو الریډي 2 غنټې مخکې دا دونه قتل غارت کو او دا غینه پس بیا مور راځي او زوی سپورټ کوي نو بس خامخا جی دا خو کاره سپورټ